الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. پنځه صفاتونه بیان ای الله. څو صفاتا؟ المخمسات. پنځه صفاتونه بیان ای الصابرین. دغه بندگان چې الله مولا په جنت کې مزه او چرچی ورکی، په جنت کې بول نعمتنا آرام او راحتنا ورکی. الصابرین صبر کون کی دیو. تفسیر جلالین الصابرین على طاعته وعن المعصیه. الله پتا به دارای باندې کلک ولاړلی او د ګناه نزان ساتي. والصادقین رشتنی دی پس شکی فی ایمان چې په خپل باندې ویلي ز مؤمن ما به چې ایمان کما خبره د تکي نو هغه پس بروانيږي. دا نه چوي په الله به ایمان دي او به د شیطان مني. موږ تاسو په الله به ایمان دي ولکه دا کار څه کې ولهم دماغ کې وسته کې شیطان راته وای زموس دعوه په ایمان د الله کړي دا ومني د شیطان نو د سیوی په شیطان می ایمان دي. دروغ ولې وي؟ دروغ جنا ځان ته ما. والصادقین رشتنی دی په ایمان کې. والقانتین جزی کون کې الله تعالی تابعدار د الله. والقانتین عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما. المطیعین والمنفقین لګون کې مالونه مال بم لګئی. والمستغفرین بالاسحار بخنه غوښتون کې د الله په وخت د چربانګو کې. چربانګ پټیم کې با مؤمن د الله نه بخنه غواړي الله ما وبخا ممکا. رضی روین عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ با چې د چربانګ پاتې دو د هغه کلمات بټول داو استغفر الله. طول عبادت د چربانګ د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ولی ویل الله مدح دا اغچا ویدا المستغفرین بالاسحار. امام نصفی رحمه الله و دا د چربانګ ټیمه خاص کړلو دا ولی لئن وقت الغفلة ولذة النوم. دغه دغه وخت د غفلت دی او دغه وخت کې خوب مزیدار خون را پرې چربانګ پټیم کې خوب خون پرې دی. نو دغه د غفلت پټیم کې چې تا څوک نینی یو الله دیني یو الله ترستر ګناوه کې تویا کا زړه دی الله ته متوجه کا چې الله ټول کالو زما په خوخه باندې روانو ما شیطان په وسوسه باندې روانو ما الله ستانه باغی ګرځې درېو ما الله تا په ما باندې زما د دې ګناه د وجینا دغه څوک چې وسی منګه مينو. او تارا د ویلې دي چې په چربان کې را نه چا بخنو غوښتا نو ما کومه الله نو په دې چربان کې پروژه کې را پاتې دیو. ستانه دعا وړو ستانه سوال کو زمون گناهونه مونږ ته معاف کا. دا دعا کوا په پښتو کې ویوا کفاره به کې نشي. والمستغفرین بالاسحار. تفسیر جلالین هم دلته وای خصت بذکر ان وقت الغفلة ولذة النوم. دا دغه ټیم کې خوب مزیدار خوند دی